نو زما د دې ټول بیان د واقعاتو د دې خبرو دا به ماته ګوډې هر څنګه چې مقصد او خلاصه دا ده چې قبله درست کوي. بس سورۃ الاخلاص کې الله جل جلاله دا خبره درته کړې ده چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خپل د عبادت مقصد او پیژنه چې زه چاله کوم، زما قبله چرته ده، زما عقیدت د چا سره ده، دا عمل چې دلته ز کوم د عمل د چا د پاره کوم او څوک رانه قبلې. بس چې دا قبله د خپل درست کړل یو ذات. نو تاسو سما 13 ورځ بیا دا خبر وکړه، بیا هیڅ ضرورت نشته چې خلک مانه خپه کیږي. ټول دنیا دې درنه خپه شي، ته یو رب راضي کوه، ځکه ټول خلک نشي راضي کولای څوک. مونږ بس پلان کې به خپه شي، پلان کې به خپه شي، پلان کې به خپه شي، خلکو بس لګیدل یو خلک خوشاله. الله رانه خپه دي، خلک خوشاله. خلک ما خوشاله وي، خدای خوشاله کوي. زنانه مو کورونو کو خوشاله کړي، خدای مو خپه کو. خپل بچی مو خوشاله کړل، خدای مو خپه کو. خپل مور پلار مو خوشاله کړل، خدای مو خپه کو. نه لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق. دا الله په نافرمانی به خلک نه خوشاله. زوی دې در نه خپه شي چې موبایل ولا رانه وړي، خزه دې در نه خپه شي چې ټیپ ورته کور کې پرې نه دي، پلار دې در نه خپه شي خو چې د پلار په حکم د الله نافرمانی ونه کی. الله جل جلاله به نه خپه کوي. خامون کله مور پلار باندې لګي سخت خبرې کو، دا مقصد نه دی چې د مور پلار مقام کې نه د خدای نه هم لوی دی. اصل زمونږ خالق چې چا پیدا کړیو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دا رب عبادت وکي. وحدوا الذی خلقکم، هغه یو غنئ، یو مون خدای یو نه دی غنلې، مون خدایان ډیر دي. مونږ ته خو چې په اطرافو کې څونه خلک مانځه ته ولاړ دي، دا ټول زموږ خدایان دي. هغه ته خاصه ولاړ یو، دا خو دوی ته خو چې هغه ته ولاړ یم، کنه زه خو حقیقت کې دوی له مسکومه. الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.